عزتمنو په کوټه کې پلار خپل دوه بچي پکې ته ځوانت کړي دي وښه دي ټکولي دي. عزتمنو دغه ویډیو بیا د کړې ده او خپلې ښځې ته یې لېږي. ښځې عزتمنو هغه ویډیو بیا سوشل میډیا ته وایرل کړې ده. راځئ مینوال چې پلار ولې داسې خپلو بچو سره ظلم او زیاتی کوي. ټول معلومات عزتمن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. انشاءالله ویډیو تر اخره پورې ګورئ تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو اوس تاسو دغه شانته ظلم او زیاتی کېږي چې نن څنګه په کوټه کې یو پلار راپاڅېدلی دی، خپل دوه بچي یې په کتاب ځوانت کړي دي او ظلم زیاتی ورسره کړی. عزتمنو د دقې دپاره د دې پلار نه یې خپله ښځه مټیزه مور کاتلې ده، یعنې داسې خفه ناستې ده. د دقې دپاره دې پلار ظالم یې 15 میاشتې مخکې بل واده کړی دی، د خپلې ښځې سره وران شوی دی. ښځه ورته وایي چې یعنې یا به دغه ښځې له طلاق ورکړي یا به ما ساتي. خو عزتمنو دې پلار ظالم چې دی نو دی څومره زر کوشش وکړو چې دی وایي زه خپله ښځه ځان سره راولم او پخلا یې کړم، خو ښځه ورسره نه راتله. دا د کوټې اوسېدونکی دی، د نوي کلي زرغون آباد کې عزتمنو دا اوسېږي او د ده عمر 15 کاله دی او نوم یې محمد ابراهیم دی چې دا یو سرکاري ملازم دی او ورسره درزیتوب هم کوي. خو مینوالو د ده 8 کاله د واده وشول. په 8 کالو کې د ده 3 بچي دي چې 2 زامن دي، د یو نوم سبحان الله دی او د بل عثمان دی. عزتمنو بله یې لور ده. عزتمنو د یوه لور او بل سبحان الله چې دی نو د دغه شانتې د پکې ته ازوند کړي د دقې دپاره چې د لومبنۍ ښځې له غوسه ویوستله او بیا کې دا ویډیو ته نه کړې ورته ویلي دي چې وګوره ستا په بچو باندې زه داسې ظلم او زیاتی کوم. مینوالو داسې مور دی الله تعالی هر چا له ورکړي، دومره همت دی الله تعالی هر چا له ورکړي چې دغې مور له یې څنګه ورکړي. عزتمند دغې مور دغه د خپلو بچو ویډیو راغسته په سوشل میډیا باندې وایرل کړې ده او ورسره ویل چې زه انصاف غواړم، ما ته دې انصاف میلو شي. مینوالو زلته سمدستي بیا پولیس لګېدلی دي او دغه محمد ابراهیم یې بوتلی دی چې دله دې آخر کومه سزا ورکړی شي. عزتمند دا اوس په جیل کې دی، دا دې معاف نه کړی شي. که چېرې دا معاف کړی شي نو سبا بل پلار خپلو بچو سره دغه شانته ظلم او زیاتی کوي. زموږ داسې عزتمند تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.